ګرانو کتونکو الب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم په شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو په نوم باندې مختص سکول خیا شهید ماډل های سکول کې موجود یم چېرته چې سالانه تقریب وشو الحمدلله په هره سالانه تقریب کې موږ له مقرره کوي دغه سکول موږ داسې ګڼو لکه خپل سکول او بیا په دې سکول کې غټه خوبي دا ده چې دلته کې یتیمانو ته غریبانانو ته پری سبق ښودل کېږي او بل زمونږ خور چې کومه ده شاهین سلطان نو هغه د دې سرپرستي کوي او بیا پلرحمان صاحب یا د هغه ورور عادل په دې علاقه کې د تعلیم پرمختګ کې یو مهم رول ادا کړی دی او بیا پلرحمان صاحب دغه شهید ماډل های سکول ته ډېره زیاته وده ورکړې ده خبرې اترې به کوو خو ما سره چې دا کوم خاندان موجود دی د دې خور بچی چې کومې دي نو دې وخت کې پوزیشن اخیستی دی څه احساسات لري او کله چې د بچی انعام واخیسته نو مور له لاړه او مور ډېر خپل دا خپل که ما ورته کتل نو خپل احساسات پر سره شریکوي بس نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده زموږ دپاره دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده موږ په دې ورځ باندې داسې ده دا زموږ دپاره د اختر ورځ ده او زموږ ټولو بچو ماشاءالله پوزیشن یې واغشي موږ ډېر زیات خوشحاله یو موږ د خپلو بچو سره ډېره خواري کړې ده او هغه خواري چې وکړې هغه چېرې لکه فضول نه ځي څو بچي دي زما ماشاءالله څلور دي څو جینکۍ دي دوه جینکۍ دي دوه هلکان دي اوس دواړو جینکو هم پوزیشن واخیسته دواړو جینکو پوزیشن واغشته او دواړو هلکانو هم واخیسته دواړو هلکانو پوزیشن واغشته او تا به ورسره خپله محنت کوو محنت ما هم ورسره کوو خو زیات تر پلار ورسره محنت کړی دی پلار بس دوی ته بیخي ځان پرې کړی وه ګرانو کتونکو دا ټول یو خاندان دی ښه ده زه تاسو ته ښیم دا مشر سره به خبرې کوم خو دې سره خپله پېژنګلو را سره وکړه نوم دې څه دی یو زما مهک امین نوم دی مهک امین ما مهک امین نوم دی او زه 9 کلاس کې اوس هم ایگزام وي دې بعد به انشاءالله 10th شم بیا تاسو هم پوزیشن واخیسته فرست پوزیشن دې واخیسته ښه ګرانه ته به چې تا به څه کار کوو که ناستې دلته په داسې درکړه جی ما به شپه او ورځ محنت به مې کوم اني ټایم به ناست یم صبح پروټې او لمونځ له پاڅېدم کلاس کې د سر څومره مقابله کې کلاس کې هم سره غونډ وه ډېر د 3 کسانو مستقبل کې څه جوړېږي ډاکټر ځان کې دا صلاحیت ویني او بیا خو دلته غریبي مې والد صاحب د تا هغه پام کوي جی مونږ پلار او مور چې کوم دی هغوی مونږ باندې ډېر زور راوړي هغوی مونږ سره دي هغوی د وجې نه مونږ دلته دونه دغه راغلي یو انشاءالله مخکې نور هم ځو بیا هغوی د وجې نه ماحول دی که نه لکه ماحول د کور نه جوړېږي نن زه ستا پلار مور وینم دا کمې خوشحالۍ چې هغه کوي په خپلو بچو باندې اکثر جینکۍ چې کوم دی تعلیم وکړي په کور باندې بندیوانې شي یا میډیا ته نه راځي ذهن کې هم داسې څه خاکه شته څه میسج ورکوې چې موږ پلار او مور دغه راباندې کوي هغوی هم راباندې ښه فخر کوي هغوی هم راسره ښه محنت کوي د هغوی د وجې نه موږ دې ځای پورې راغلي او ماحول هم موږ ماشاءالله صحیح دی که نه ماحول ماته ښه شته دی اجازت هم درکوي کیل میل کې کیل ارسي صحیح ده ته خپله پېژنګلو وکړه زما منه هنو نوم دی او زه 9 کلاس کې سبق وایم او انشاءالله اوس هم د بورډ ایگزام دی زه هم انشاءالله 10th شم او دعا کوئ چې ښه ډېر مارکس الله راکړي پوزیشن دې سیم سیکنډ پوزیشن دې واخیسته راتلونکي او فرسټ رالی که نه انشاءالله محنت به نور مستقبل کې به ته څه جوړېږي ډاکټر جینکو ته څه وایي چې شهید ماډل سکول ته راشي دې کې څه فرق دی سره بس زه به دا ووایم چې دا سکول لږ ډېر بیسټ سکول دی ښه ټیچرز دی ښه پوره قابلان دي هر څه د نور سکولونو نه ښه لکه ریزلټ یې ښه شته هر څه یې ښه سم ته چاله دا یقین ورکړې چې شهید ماډل سکول ته راشي ستا شانتې به ترې قابله جوړه شي جی زه هر چا دا یقین ورکوم چې دلته راشي دې چې کوم دی دې سکول ماحول ډسپلین ارسیس چې کوم دی ښه ښه شته دی غونډ سکول نه دا سکول چې کوم دی ډېر بهتر دی ما ته د غونډ سکول نه دا سکول چې ډېر بهتر لګي غونډ سکولونه د شعورونه دلته شعورونه پیژنې زه دلته یم او ماشاءالله پیژنې زه دلته یم او د سکول ماحول او د ډسپلین ارسیس چې کوم دی هغې باندې زه فخر کوم او دې چاته یم چې هیر سکول کې نو زه په دې باندې فخر کوم صحیح ته را سره خپله پېژنګلو وکړه زما نوم دی سیف الله امین او دا زما خور د مشره او زه دې سکول کې سبق وایم 8 کلاس کې زه سبق وایم او ما فرست پوزیشن اخیستی دی زه خور دې هم پس واخیسته زموږ دا مور د دا پلار دی موږ سره دوی ډېر زیات محنت کوي موږ چې کوم زموږ دونه سوچ لرو چې موږ به دې ځای ته ورسو خو دا زموږ د مور او پلار د وجې او یو د سکول د غونډو سکول ماحول موږ چیک کو خو دا سکول ماحول ډېر زیات زبردست دی ته نورو ماشومانو ته چې دلته راشي داخله والي
او ډېر ورته وایم چې دا ماحول د دې ماحول نه زه ډېر متاثر یم او دا ماحول د دې سکول ماحول ډېر ښه دی او خور سره مقابله کوې که نه او جی خور سره ټاپ مقابله کوم دا خو به ډاکټره جوړېږي ته I'm also doctor ښه او د دې سکول ټیچرز ډېر زیات سي ته سویم کې 8 کې شي 8 کې هغه 9 کې ده د هغې نه چېرته څه زده کې ویې ورته چې او جی هغه ما ته ډېر څه ښایي هغه زما نه مخکې کلاس کې زه زما څه کنفیوژن هغه ما ته دا ښایي کور کې جګړې مګړې خو نه کوي نه بس ښه روټین ښایسته چلیږي یو بل نن سبا ماشومان موبایل ډېر استعمالوي نو ته موبایل استعمال نه جی ما سره بالکل موبایل نشته پلار راته بالکل نه پرېږدي نه پرېږدي او په دې خوشحاله به په دې ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې بیا خو موبایل طرف ته بیا یو ډېر دغې که او جی زه ویل ډن ښه ستاسو نوم دی زما نوم ننګیال دی زه کلاس 4 کې سبق وایم او نن ما ترډ پوزیشن اخیستې ده د دې کار زما مور او پلار دي چې موږ سره مور او پلار محنت کړې ځکه ما دا سیله اخیستې ده زبردست بچي ها مور پلار سره سره یا شهید ماډ سکول کې د دې لکه استادانو باره کې سره میډمانې د ټیچران هر ټیچران د محنت خلکو سره کوي وخي غصې کوي غصې داسې غصه نه کوي ماشومان وهي نه غصه ورته کوي چې کار یادوي یا هر څه کوي خو دغه رواني مه کوي ښه ته چې لاړ شې نو کور کې څه ټایم کې کار کوې بس زه خو لګیا یم بس د غرمې پورې مازدیګر پورې پړهایي کوم بس مازدیګر شي بس لمونځ وکړم بس بیا کیل لاړ شم چې کیل شي بیا کار ته کښېنم بیا د شپې راشي ښه او مور دې وخي ډېر خو پلاره دغه دواړه لږ دواړه خو ستا د پیدې دپاره که نه ستا زما د پیدې مور پلار نه خو داسې ګیله نشته نه پرې چې مړی دې خلکو ته وي اوس ما دواړه راګیر کړي دي بس دواړه زما په کنډه کې دي نه نشته دا راته ووایه چې هغه ماشومان که نه چې هغه پړهایي کوي هغوی بس لوبو له توجه ورکوي موبایل له توجه ورکوي نو تا ته پلار څه نصیحت کوي راته وایي چې لوبې مه کوئ کار یادوئ چې تاسو غټ شئ نو ښه تربیت حاصل کړئ چې ډاکټران شي عالمان شي چې بیا چاته وروستو نه پاتې کېږي نو اوس ته ماشومانو ته څه وایې چې عایشې سکول ته راشي دا ډېر ښه سکول دی څنګه ښه دی هسې دا ته به ورته څه وایې دغه ټیچران خلکو سره ډېر محنت کوي او د هغوی په وجه موږ دا سیله ملو شوې ده او چې ټسټونه هم راله باقاعده علي ګرانو کتونکو دا د مور پلار چې کوم دی نو هغه تربیت وي ښه داسې ماشومان چې خپل ټایم ټیبل یې جوړ کړی دی زه لوبو له څه ټایم کې ځم زه مون له څه ټایم کې ځم زه سبق له څه ټایم کې ځم زه پړهایي څه ټایم کې کوم پلار راته موبایل ولې نه پرېږدي په هغې باندې هغه خپله څومره خوشحالي کوي الله دې دار چا بچي داسې کي دا غورې زه په غټو سکولونو ته تللی یم خو د دې ماشوم ټیلنټ چې کوم دی د دې ماشوم ټیلنټ ته زه داد ورکوم خو دا والد صاحب دی او دته زه خراج تحسین پیش کوم خپله پېژنګلو را سره وکړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم امین الله دی هم د دې شیرپا اوسېدونکی یم د محله یاسین آباد یم په دې سکول کې جاب کوئ زه جی آرمی سره ټچ اف سی کې جاب کوم جی او جی زه د دې شیرپا مستقل اوسېدونکی یم زما دا کومه فیملي چې دا سټارټ نه ما په دې کې دوی اډمیشن اخیستو مخکې وروستو ډېر فیملي کې خلک وي قسمه قسم خلک وي ما ته قسمه قسم مشورې راکړي چې یاره ستا بچي ماشاءالله په هر لحاظ ښه دي ټیلنټ یې پکې قابل دي خو ما چې نه دا زموږ ضلع چارسده کې د دې کلي د دې شرفو دا سکول انشاءالله زه به د دې بچو په وجه باندې انشاءالله روښان کوم دا ما پرنسپل سره هم دا وعده کړې ده ما له هر قسمه قسم لالچ راکړی دی دا سکالرشپ او دا هر یو شي خو ما چې نه انشاءالله زه د خپل کلي انشاءالله نوم روښانه کولو لپاره شهید نوم به انشاءالله هم په دې بچو په ذریعه کې روښان کوم او دا مې یو عهد دی باقي کارونه د الله دي خو زه ورسره دوی سره پوره خپل کوشش او جاب کې نو بیا کور والا جاب غم خادم ډیره کوي او ډیمانډونه هم کوي او کپړې او دا کنه بچي نه جی نه بس الله پاک دې دوی له جنتونو ورکي دوی زما په غیر موجودګۍ کې زمانہ زیات خیال لري بچو ساتلي زه دوی ډېر شکر گزار یم چې دوی د خپل بچو له دونه ټیم ورکوي او دا اوسنی چې کوم حالات او ماحول دی په دې کې دوی دونه ټایم مخکې د خپل بچو دپاره انشاءالله زه هر څونه زما خویندې میندې هغوی ته دا خواست کوم چې د خپلو بچو له څنګه چې زما د وایف د خپلو بچو له ټیم ورکړي داسې هر خور مور له پکار دي چې یاره د بچو له دغه شان ټیم ورکړي
یو ښه مور څنګه جوړېدی شي غورې په ژوند دې درته دعا کړی خدای دې جنتونه ورکړي دا به ډېر کم ښځو ته دعاګانې کېږي دا هم یاد ساته خو هغه میاندې به نور ومي که نه لکه موږ خپلو ګورو نو ورته نه شو توجه نه شو ورکولی بس ښه مور داسې جوړېږي چې لکه هغه د هر څه نه زړه صبر کړي او په ځان سخته تېروي د خپلو بچو ته لکه ژوند وقف کړي لکه غم ښادونه لکه ډېر صبر کړي لکه فضول تګ راتګ نه لکه ډېر صبر کړي د خپلو بچو له ټیم ورکړي صحیح ښه ګرانو کتونکو پوخان وایي راشي دې خوږبیلالی پوخان یو خبره کوي چې وي سرمایه څه ده بینک بیلنس پلاټونه کورونه دا نه دي بچي دي بچي دا سرمایه ده خو سبا دا ډاکټره شوه بخیر موږ هم د شیرپوی بیا موږ ته ګوریم نه خو دې به د مرۍ نه رانیسمه او دې به جوړېږي نو دا به هم ډاکټره وي انشاءالله دا به مې خو زما دې بچي نه چې کوم د ډېر زیات توقعات دي او دا چې ټاپ راشي نو انشاءالله په خیبر به هم دې چلوم دلبر رډیو باندې به هم دې چلوم او دا سوشل میډیا خو ستا ده ښه ګلالی ستاسو نوم دی السلام علیکم زما نوم دی امن امین زه امن امین ها تو څه کې زه کلاس 3 کې ما پس پوزیشن اخیستی تم پس واغسته واه واه په شپارس خو نه پلار بدله شپارس کړي نه مور بدله کړي کړي پلار هم راله کړي دي شپارس یې دله کړي ورته یې دا له پس راوله که تا خپل کار کو ما خپل کار کو نو اوس فرق به مونږ به څه وي ګوره دې لږ عادي پشه که نه ته خوښ واځې که نه ګوره ته اوس خلکو ته ووایي چې پلار او مور راله شپارس کړو په هغې دې یا الزام ولګو هغوی خپوي که نه کار به دې کوو کار مې کو مور پلار سره دواړه مهنت کوم ما به هم کوم ښه د هغوی په وجه دې پوزیشن واغسته شپارس یې دله نه دی کړی خو هغوی د سره محنت کوو نو پوزیشن دې واغسته او د سکول استادانې څنګه دي هغه هم ښه دي ټیک دي ټول سره ټیک دي هغوی په وجه ما پس پوزیشن واغسته ته به څه جوړېږي زه به هم ډاکټر جوړېږم ټول به ډاکټران جوړېږي غواړي بیا د قصابان جوړ شي که نه چېرته به کې خیر دی بل هم څه جوړېږي بیا دا ډاکټران چې کوم دي هلته کې بدل شي ګرانو کتونکو دا مې درته صرف د خیا شهید های سکول چې کوم دی د یو خاندان ذکر وکړو الله پاک دې دا جوړه دغه شانتې خوشحاله ساتي دغه شانتې راته خدای ژوندي لري خدای دې ورته غم نه ښیي او دا د دوی د کور هغه انډرسټینډینګ دی کم کور کې چې د ښځې او خاوند انډرسټینډینګ ټیک وي په بچو باندې خاص پروزي او هغه بچي چې کوم دی ښه کار کوي دا په دین باندې په دنیا باندې په هر څه باندې خو تربیت پکې بیا د مور پلار سره سره د خیا شهید ماډل سکول د پل رحمان صاحب او ورسره چې کوم دی میډم زمونږ خور چې کومه ده شاهین سلطان نو دا د هغې پکې یو ډېر کوشش دی نو دا مې ورته یو ډېر انوکه خاندان او انوکه بچي انوکه سوچ انوکه ویژن په حیا شهید ماډل سکول کې وکته چې زما خپل ځاني ډېر زیات خوښ شو د دوی دپاره دعا ګویم او مستقبل یې ښه غواړم ډېره مننه